روایات د قرآن انقلاب دی، د عبداللہ ابن عباس تفسیر د قرآن انقلاب دی، د امیر معاویہ سیاست د قرآن انقلاب دی، حتی تر دې پورې په بدر کې 313 صحابه او 1000 ته شکست ورکول د قرآن انقلاب دی، مکه بغیر د جنگ فتح کېدل د قرآن انقلاب دی، دومره وړوکی جومات په دومره لوی کسرا او کیسر فتح کېدل د قرآن انقلاب دی. زه یو قدم وړاندې اخلمه، فقیه ملت، سراج امت، شمس الائمه، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، داغه فقاهت، داغه استدلالات، استخراجات دام د قرآن انقلاب دی. د امام شافعی تقوا دام د قرآن انقلاب دی. د امام مالک عشق او محبت دام د قرآن انقلاب دی. حتی تر دې پورې د امام غزالی تصوف دام د قرآن انقلاب دی. د امام رازی علوم او فنون دام د قرآن انقلاب دی. حتی تر دې پورې د امام بخاری روایات دام د قرآن انقلاب دی. د امام بخاری روایات دام د قرآن انقلاب دی. زما بیا حق دی چې دا ووایم، د دنیا دا دومره حسین لمحات، دا حافظان، دا علما، دا مفتیان، دا شیخان دام د قرآن انقلاب دی. قرآن انقلابی کتاب دی چې په کوم ځای کې ویل شي انقلاب راولي، تبدیلی راولي، بدلون راولي. نن د ضلع بټګرام په علی علاقه کې په دې عظیمه مدرسه کې د دې طلباو ختمونه کېدل، دا علما راتلل، دا حسین پروګرام جوړېدل. په رب کعبه قسم دام د قرآن انقلاب دی. قرآن انقلابی کتاب دی. قرآن اوچت आवाज سره قرآن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ بفرمایل، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. دا قرآن اغا کتاب دے چې دا د انقلاب درس ورکوي، دا تبدیلی راولي، دا په زندګۍ کې انقلاب راولي. په کومه علاقه کې ویل شي په علاقه کې انقلاب راولي، په کومه ضلع کې ویل شي په ضلع کې انقلاب راولي. صحابه کرامو زندگی د قرآن سره ولګېده، د صحابو نسبت د قرآن سره جوړ شو. د صحابه کرامو په زندګۍ کې انقلاب راوستو، د صحابه کرامو نه عظیم شخصیات جوړ کړل. صحابه کرامو قرآن ته کېناستل، په قرآن یې ځان پوه کړلو، قرآن یې سینو کې محفوظ کړلو، قرآن یې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسولو، بیا یې په دا قرآن په ټوله دنیا کې حاکم وګرځولو. دې وجې نه صحابه کرام معزز خلک شول، ځکه د قرآن انقلاب عظیم انقلاب دی. په قرآن کریم کې دې صحابه کرامو ته رب کائنات د قرآن د انقلاب